الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو اوریدونکو سونو پښتونخوا اف ام شپږ نوي یو کم نوي اشاریه څلور کې ستاسو قربا مفتی فضل الله جنیدی سره د خپل دونخو پروډوسر علی شان کاکا خیل صاحب پروګرام صراط مستقیم کې موضوع ده د ښه صحبت او د بد صحبت اثرات په انسان باندې د انسان په ژوند باندې अच्छी और बुरी सोहबत और उसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात ख्वागो इज़्ज़तमंदो रब्ता नंबर या 7091525143 ستاسو په نفوس قدسیه کې به ان شاء الله تعالی د قرآن او حدیث پرانا کې تاسو ته خواږه ارشادات بندانه چیز بیانې د ټولو ناول یو څو خوږې خبرې تر غوږه کوي په دکان د عطاري سړی عطار شي په دکان د عطاري سړی عطار شي په اور سوځي که ملګری د لوهار شي دا خبره د لیکلو ده دا خبره د اورېدو ده په دکان د عطاري سړی عطار شي په اور سوځي که ملګری د لوهار شي خو عزتمندو خپل ژوند کوئ او خپل کار کوئ خپل روزګار کوئ او د ښو خلکو صحبت اختیاروئ په لاره کې د خلکو خبرو ته غوږ مږدئ او که اګدی ورته نو منزل مقصود به درنه پاتې وي که په لاره غپېدلو سپو ته ګورې که په لاره غپېدلو سپو ته ګورې خپل منزل ته رسېدل به درته ګران شي خو عزتمندو که انسان هر څومره کمزوري وي او که یو انسان هر څومره نیک اعمال کې کمزوري وي نو یاد ساتئ دغه کمزوري دی تاسو په احساس کمترۍ کې وانه چي نیکان تلاش کوي بزرگان تلاش کی اور دخو خلق صحبت اختیار کی اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے ساتھ بیٹھ گوہر بن جائے گا کہ انسان پخپلا بیکار وی ډیر بیکار وی خو چې صاحب د علم سرکینی صاحب علم سرکینی صاحب بصیرت سرکینی علم نافع والا سرکینی په علم باندې عمل وی اغه سرکینی علماء حقانی سرکینی علماء سون خپل ځان سیټ ته وساتي نو الله تعالی به دنا گوهر اولال جوړ کی اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالع ترا طالع کند خوگو عزت مندو اللہ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید کی منگ او تاسو ته فرمائی یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آیت کریمہ الفاظ تاسو اورید د دې ترجمه ته غوږ کېږدئ حضرات گرامی اللہ تعالی قرآن مجید کی تخو حلقو صحبت اختیارولو حکم من او تاسو ته کړی دی اللہ تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے د ایمان خاوندانو چاچی کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی فرمایي اے د ایمان خاوندانو الله نه ویریږئ اتقوا الله او رشتونو خلقو سره یوځای شئ او کار کوي روزګار کوي د رشتونو خلقو سره ځان ټچ کوي که تاسو جون تیروئ که تاسو معیت اختیاروئ که تاسو صحبت کوئ که تاسو کار روزګار معامله کوئ رشتونو خلقو سره چې په ظاهر هم رشتونی دي او په باطن کې هم رشتونی دي خوږو عزتمندو اللہ تعالیٰ په بل مقام کې فرمائی واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی واصبر بن کا نفس کا ځان خپل یعنی اتړه ځان خپل سره د کسانو چې سبا بیګا رابلی دوی رب خپل عبادت کوي د رب خپل او دغه رابللو او عبادت کولو د رب خپل سره دوی مقصد څه شی دی یریدون وجهه اراده لري دوی رضامندی د الله جل جلاله د رضامندی اراده لري الله جل جلاله
رضا تلاش کوي، په نیک عمل باندې عوض تلاش کول دا خو مزدور کار دی. په نیک عمل باندې رضا الهی تلاش کول، که په نیک عمل باندې انسان د الله پاک نه دنیا غواړي او په نیک عمل باندې انسان اجر غواړي، نو بیا د الله تعالی فضل چرته لاړو، د الله تعالی مهرباني چرته لاړه. نو خو عزتمندو مونږ او تاسو له څه پکار دي؟ مونږ او تاسو له دا پکار دي چې کله نیک عمل وکړو نو مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ په دغه نیک عمل سره رضا د الله تعالی شکو. آیت کریمه می تاسو خدمت کې څه حصه تلاوت کړې ده، ترجمه مې وکړه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اللہ تعالیٰ فرمائی اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھے، مطلب دا دی چې ستا سترګې دې تجاوز ونه کړي چا طرف ته، هغه چا طرف ته چې اراده لري دنیاوي جون زینت، د دنیا جون اراده لري، دنیا مقصد دی، دنیا کې ورننوتی دی، نه مونځ کوي، نو دس کوي، نه تلاوت کوي، نو حقوق الله ادا کوي، نو حقوق العباد ادا کوي. دنیا ته په آخرت ترجیح ورکړې ده، دنیا په خپل ځان باندې سوره کړې ده او دنیا په سر راخیستې ده او تجارت دی او لین دی او دین دی او نه حلال ګوري نه حرام ګوري. الله تعالی فرمایي تريد زینت الحیات الدنیا، داسې قسمه خلکو ته خپل نظر مو اوږدوي. تريد زینت الحیات الدنیا ولا تعد عیناک عنهم، تريد زینت الحیات الدنیا ولا تعد عیناک عنهم تريد زینت الحیات الدنیا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ته اطاعت مکو د هغه چا چې غافله کوي. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، چې غافله کړی دی مونږه زړه د هغه د خپل یاد نه. وګو عزتمندو الله تعالی فرمای واتبع هواه، او خپل خواهش پسې روان دی. وکان امره فرطا، اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے، یعنی داغه کار حد نه دنه نه دی، حد نه بار دی، یعنی شریعت خلاف دی. سوچ کوئ الله تعالی په دغه آیت کریمه کې مونږ او تاسو ته د خو خلکو د صحبت اختیارولو، د خو خلکو صحبت کې د پاتې کېدلو حکم کوي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. څوک چې سبا بیګا الله یادوي، الله عبادت کوي او په دغه عبادت سره مقصود د دوی رضا د الله وي، په دغه عبادت سره مقصود د دوی د الله جل جلاله رضامندي وي، نو خوږو عزتمندو د داسې قسمه خلکو سره د کیناستو، د پاسېدو او د ځان د بندولو حکم راغلی او د داسې قسمه خلکو په مجلس کې ځان پاتې کولو حکم راغلی چې دوی سره کلک او ټینګ اوسئ او ولاړ اوسئ. ستاسو خدمت کې زه اکبر الهآبادي په نظر کې د ښه صحبت چې هغوی څنګه طریقې سره کړی دی، او هغوی فرمایي چې شریعت او طریقت یہ سب کو ہے تسلیم کے معبود وہی ہے. دا اہل اللہ، اولیاء اللہ، پاکان خدا، دا اللہ دا بندگانو، عباد الرحمن، عباد اللہ، دوی سکی یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. نو دوی تدا پتہ دا چې زمونگا مقصود، زمونگا معبود اغا اللہ پاک تے. یہ سب کو ہے تسلیم کہ معبود وہی ہے، کم ہے جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے. ډیر کم خلق پدی باندې پوهیږي، ډیر لږ خلق پدی باندې پوهیږي چې مقصود اللہ دے. او هغوی مبارک فرمائی قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت، قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت.
قرآن به خپل مخې ته ساتي، خپل ژوند به د قرآن مطابق تیرې، د خپل ژوند تیرولو دپاره به اسوه حسنه قرآن ګرځې، رول ماڈل و قرآن پاک ګرځې، اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت. شریعت طریقت د یو بل نه جدا ندي، دا یو سیز دی. الله تعالی مو تا ته فرمایي واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. د دوی په نیک عمل سره به اراده سوي رضا د الله، رضا د الله. بیا الله تعالی مو تا ته فرمایي چې ته سترګې مو اوچتوه، مو اوږدوه او تجاوز دی نه کوي سترګې دستا په طرف ته هغه کسانو چې هغوی اراده د ژوند زینت د ژوند دنیاوي لري. یو دیم نمبر الله فرمایي اطاعت هم مه کوه د دوی، صحبت پم نه کې، دوی ته به ګورم نه او ورسره اطاعت پم نه کې. د چا زړه چې الله پاک فرمای مونږ غافله کړی د ذکر خپل نه، نو څوک د الله د ذکر نه غافل دي د دنیا کې لګیا دي او په نافرمانۍ د الله کې لګیا دي. نو د داسې قسمه خلکو زړه الله فرمایي مونږه غافله کړی دی د ذکر خپل نه، نو دی داسې قسمه خلکو اطاعت پم نه کې. واتبع هواه وکان امره فرطا. یو خې د الله د ذکر نه زړونه غافل دي، دویم نمبر اتباع کوي د خواهشات نفسانی، او بل وکان امره فرطا، او دې کار د امر د ژوند د معمولات د طور طریقه طرز زندگی لین دین هغه داسې دی چې هغه د حد نه تجاوز کوونکی دی. خوږو عزتمندو، د ښه صحبت او د بد صحبت حوالې سره په آغاز کې ما تاسو ته ویلې په دکان د عطاري سړی عطار شي، په دکان د عطاري سړی عطار شي، په اور سوزي که ملګری د لوهار شي. سیدنا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے سب فرمائی مبارک فرمائی مثل الجلیس الصالح والسوء، مثال د نیک ملګری او مثال د بد ملګری، نیک اور برے ہم نشین کی مثال. دا د چا پشان دی؟ دا پشان د مشکو دی. د نیک ملګری مجلس د مجلس داسې دی لکه مشک، خوشبویی. په دکان د عطاري سړی عطار شي، په اور سوزي که ملګری د لوهار شي. او د بد سړي ملګری د مثال پشان د بټۍ کې چې څوک لګیا وي او هغه خښتې پخی اور بټی دونکنے والے کی ہے، اوس کچره د مشک اخیستونکو نه او د کستوري او د خوشبو اخیستونکو نه یو سړی کم از کم خوشبو وام نلی په پیسو باندې، هغه ورته تحفه کې ورنه کی. دو خبرې وي، یا به ورته په تحفه کې ورکي یا به ته په پیسو اخلي. که تحفه کې ورنه کی او په پیسو یې موانخلی، نو یاد ساتئ کم از کم عطار سره ناسته او په دکان د عطاری ناسته، نو خوشبویی ولا ورزي، خوشبویی خو خوشبویانې ولا ورزي. او بد سړی سره چې سړی ناستی، نو کاغه د هغه نه د اور چڼکا او د اور ساس کې دته رو رسی خو جامې به وسوځي، او که روم نه رسی نو هغه لوګې هغه دوړه او هغه بوی چې کوم خیرن بوی دی او ګنده بوی دی هغه به په پوزه باندې په سپګمو کې دننه زی دماغو ته، او دوړه به زی دننه خیټې ته، کلمو ته، معدې ته او زړه ته. نو خوږو عزتمندو، د ښه صحبت اثر او د بد صحبت اثر حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په خپل الفاظو کې بیان کړی دی. مثل الجلیس الصالح والسوء، یا والسوء بد ملګری، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحزيك یا ان يحزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه
रीहन तय्यबा व नाफिहुल कीर इम्मा अन युहरिका सियाबका व इम्मा अन तजिद रीहन खबीसतन. نو خغو عزتمندو زکه مونږ او تاسو له سپکار دي د خو خلکو صحبت پکار دی. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. یاد ساتئ حس یو نعمت او حس یو رحمت د درویشانو د نیکانو د پاکانو د فقیرانو د صحبت نه او د فقیرانو نه صحبت د نعمت نه اوچته نه دی. خوږو عزتمندو راځئ ستاسو په خدمت کې زه د نیک خلکو د صحبت تمنا حواله سره قرآن پاک کې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته سفرمایلی دي. خپل دعاګانو کې دا دعا شامل شاتئ: فاکتبنا مع الشاهدین، فاکتبنا مع الشاهدین، فاکتبنا مع الشاهدین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ستاسو حاضرینو توجه سره وورئ. رابطه نمبر هم یاد ساتئ: 091 52 54 143، 091 52 54 143. اللہ تعالیٰ فرمائی: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او پمونږ باندې سشوی دی، وما لنا او سشوی دی پمونږ باندې، او ہمیں کیا ہے پمونږ سے بوجھ دے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائے جو حق میں سے ہمارے پاس آئی، چې په حق سره هغه مونږ طرف ته راغلی دی. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او دا تما نساتو او دا تما انلرو اور یہ تما نہ رکھے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. خوږو عزتمندو څومره خوږه خبره ده، څومره بهترینه خبره ده. یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر از 100 ساله طاعت بیریا. خوږو عزتمندو دی آیت کریمه کې مونږ او تاسو ته څه تعلیم ملو شو؟ دا تعلیم ملو شو چې تاسو د خو خلکو صحبت اختیار کړئ او نیک خلکو پسې تللو او دا غوی د مجلس جز جوړېدل او دا غوی مجلس کې شاملېدل او دا غوی ملګری د جوړېدلو دعا الله تعالی مونږ ته قرآن کریم کې په خپله رازده کړې ده. الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اهدی روان کا مونگا، اهدی مانا دا چلا، روان کی مونگا، اخایا مونگتا یا مونگتا استقامت راکا پنے غلارہ باندے. اهدنا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم اس دا نیغ لارا دا چا دا؟ نیغ لارا دا غا چا دا چے
الله په هغوی باندې انعام کړی دی. صراط الذین انعمت علیهم، لاره د هغه کسانو انعمت چې تا انعام کړی دی، علیهم په هغوی باندې. صراط الذین انعمت علیهم، انعمت تا انعام کړی دی. بهترین الله پاک څومره ښایسته انداز کې فرمایي انعمت تا انعام کړی دی. خطاب الله تعالی ته دی. یا الله مونږ د هغې خلکو په لاره باندې روان کا چې په هغوی باندې تا انعام کړی دی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، آمین. نه لاره د هغه کسانو غضب کړی شوی دی په هغوی باندې، او نه لاره د هغه کسانو ګمراهان دي. آمین. یا الله زمونږ دا دعا قبوله که. اوس د ښه صحبت د تالاش کولو، په ښه صحبت کې د پاتې کېدلو، مونږ او تاسو 5 وخته مانځه کې هر رکعت کې دا دعاګانې کوو. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، آمین. انبیاء کرام علیهم السلام د نیکو خلقو د صحبت دعا کول. ښه صحبت دومره لوی اهمیت حامل دی. الله تعالی برگزیده پیغمبران رب تعالی نه د نیک او د ښو خلقو د صحبت سوال کړی دی. ابراهیم خلیل الله خپل اولاد د پاره او عمومي طور باندې امت مسلمه د پاره هدایت دعای کړی دا، او ورسره نیکو خلقو کې د شاملېدلو او د صالح اعمالو کوونکو چې څوک نیک اعمال کوي دای په جماعت کې د ادریدو، د پاسېدو، د کیناستو دعای کړی دا. ځکه چې یو ښه صحبت دا یو وسیع شکل کې دی. الله تعالی قرآن پاک کې دغه دعا را نقل کړې ده. مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ دا دعا د الله تعالی نه غواړو. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ترجمه د دغه آیات ووري. ای زمونږ ربا، ربنا ای زمونږ ربا، وجعلنا اگرزو مونږه، مسلمینی گردن نها فرمن بردار، لکا خپل ځانته، ومن ذریتنا او زمونږه نسل نه هم، یعنی زما نسل خپل فرمن بردار وګرځوه. ورسره امتا مسلمتا لکا، امتا مسلمتا لکا، امت گردن نها تاتا. یعنی مطلب داره چې مونږ فرمان بردار وګرځو او زمونږ د نسل نه یو جماعت خپل فرمان بردار وګرځو. یعنی مطلب داره چې فرمان برداری او ښه صحبت او نیک نامی او نیک اعمال دا خپلول پکار دي، او داسې قسم خلکو سره خپل تعلق جوړول پکار دي. دولت جاوید یافت هر که نیکو نامزیست، کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. دا زه دوباره ویمه دا ووري. دولت جاوید یافت هر که نیکو نامزیست، کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. مطلب داره چې په دنیا کې نیک نامی دولت ګټل پکار دی. که انسان سبا د دنیا نه لاړ شي نو د دا نیک نامی به دا انسان ژوندی ساتي. پس تاسو خپله خوښه ده ښه ژوند تیرې او که بد ژوند تیرې، خو خلکو سره کینی او که د بدو خلکو سره کینی. خو خلکو سره چې کینی آخره خاتمه به دې په ایمان باندې. بدو خلکو سره چې کینی چې د الله په نافرمانی کې مبتلای، شپه ورځ شرابونه، شپه ورځ چرس، شپه ورځ غلاګانی، شپه ورځ د الله نافرمانی، سودخوری،
گاونډي له تکلیف ورکول، ضرر ورکول، په خاندان کې سوخ کېدو ته نه پرېږدي، د هغه مخې ته روړې اچوي، دا ټولې د الله پاک د نافرمانۍ کارونه دي. دا ټول د الله جل جلاله د ناراضګۍ چې الله په دې خفه کیږي. الله په دې کارونو باندې بنده ته په قهر کیږي او په غضب کیږي. نو موږ او تاسو له څه پکار دي چې خپل هم نیکان شو، خپل بچیم نیکان کو، خپلو بچو دپاره دعاګانې غواړو د نیک نامۍ. دلته ابراهیم علیه السلام څه دعا کوي؟ دا دعا زده کوي، ربنا وجعلنا مسلمین لکا. ربنا ای رب زمونږه تو وګرځوه مونږه ګردن نها خپل ځان ته او اولاد زمونږ نه، او اولاد زمونږ د خپلو بچو ته دعاګانې کوئ. مور او پلار دي بچو لا روانې کړي ني چې مور جبه روز پړي او خیرې ورته کوي. نه 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 نه، دا ماشوم روانې وکړي، دا ځان ته رانږدې کا، دا د پیار حقدار دی، د لاډ او د محبت حقدار دی. وای نه بچې نه، ترانې مکو بری بات، الله خفه کیږي، کور ماحول خرابیږي، زه خفه کېږم، تا ته څه تکلیف ته څه ضرورت دی ما ته ووایه. بعضې ماشوم دماغ کمزوري، هغه توبه توبه ردې بدې وی لکه کنزل کوي، نو هغه سره لاډ پیار او محبت پکار دی. ټلیفون هم ستاسو را روان دی په خیر سره. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز راځي؟ جی جی بھائی جان آواز راځي. څنګه مولانا صاحب ښه؟ الحمدلله الحمدلله. اقبال شاه خبرې کوم د سوات نه. ماشاءالله حاجی اقبال شاه صاحب، که حاجی نی الله دې حاجی کا. امین امین. حاجی نه یم سر. حاجی اقبال شاه. څنګه له خیر تاسو؟ الحمدلله الحمدلله. سدي موضوع څه حواله سره ده؟ موضوع زمونږ دا اچھی صحبت اور بری صحبت اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات. جی نو سدي دا څه خبره ده چې کوم ځای ته پاسې جو حق کینه پاسې حق ماحول به ځکه کړنو، لکه مطلب دا چې کوم مجلس کې ته کینه پاسې ځدا کې مجلس اثر برابر کیږي. جی جی جی. موږ به کار دا چې د دې خلکو سره کینو چې بد اثر نه او لکه دا په خپل خلک چې خلک د دې نه خیر خوري کنه. جی جی. خلک کینه سبا چې په کار دې موږ واخلو علما چې دي دا لکه په ټول خلکو کې بهتر او طبقدار کنه چې دې سره کیناسته پاسې د خریبل کیناستو کې کیناستو پاسې کې ثواب هم دی، بل د علما چې څومره خدمت کیږي نو په کار دارا بل علما په زیاته خبرې کوي. نو علما په خبرې کول نه په کار د خپل دا ځکه چې یو حدیث بیا موجود دی کنه چې لکه د علما چې د حضور صلی الله علیه وسلم وارثان دي کنه. جی جی بیشک بیشک. او نو چې دا وارثان دي خو ته به چې دا خو خلک ته کنه بهتر خلک ته په زمک په مخدز مکه ټول نه بهترین او په دې وخت چې کوم دي کنه دا علما دي د دې سره کې نه څه د پکار دي. نو چې نن سبا هغه خلک ډیر نه پاتې کم چې په خاور د کښې په لګو نو سبا ټول لګا زت چې دوه درې کې نه لګا پاک خلک نه لګا مطلب په د علماونو دا چې دا بالکل پاک او بهترین خلک ته سره. جزاک الله جزاک الله. تاسو موضوع حواله سره او د موضوع ستاینه او کاخه تاثرات په تاسو پیش ک. ډیر مننه سره یو سدي زما خبرې مان لري دي حواله سره مان سره چې پراکا چې زه هغه بار بار کوم چې ماته ماشاءالله ماشاءالله درود شریف ډیر وایا. درود شریف درود پاک صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد. په مقدس مکه بس د الله او د الله د رسول نوم نه چې انسان عقلی نظرت سکون ملاویږي. هر یو درود شریف کې سر کده ول پکاري هر یو چې درود شریف مطلقاً چې کم درود شریف ستا خوخي کم تا ثانی کم تعالی هغه ټیم په جبه راغلو خدا مختصر ما ویلې ګران کتون کې اوري چې هغوی هم زده کي
اوږدې وظیفې دا خو د علماو کار دی او دا خو چې څوک په خلوت کې ناستي او د دنیا سره تعلق نی نو بس هغه به اوږده درود شریف وی دلایل الخیرات به وی او مختصر صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد او تاسو ما ته ډېرې دعاګانې کوي زما څه مسایل دغه مال شي الله دې تمام مشکلات مسائل حق درود شریف راټینګ کا حدیث پاک ته چې دا بستا د پاره د هر غم نه کفایت کوي او الله به دې په ګناهونه معاف کوي صحیح صحیح مره په خصوصي دواګانې تاسو ته مې ما او سوچ مې وادر ټول تم چې ما ته خصوصي دواګانې کې ما څه مسلې ته خو په خیر سره امين ثم امين ثم ذهن مې کمزور شوم ته کې خپل اندې زری دی ګوس نو په کار چې ما ته دواګانې تاسو ټول وکړئ صحیح ان شاء الله ان شاء الله ستدې سره مونږ د الله په امان الله په امان ماشاء الله زمونږه د سوات نه اقبال شاه صاحب یقینا دین سره مینه ده دین سره لګاو دی او ډېر ښکلې خبرې وکړي او د دعا دپاره مونږ ګناهګارو ته وویلې مونږ چېرته دعاګانې مونږ خو د چا دپاره استغفار غوښتلو مقابل نیو او د بخښنې غوښتلو مقابل نیو خو چې ده په مونږ باندې ګمان دی خو ګمان دی الله پاک دی دا 15 واړه وخته چې یو ځای شو د دې د برکت دی الله پاک تمام مشکلات حل کا وګو عزتمندو د خو صحبت اثر څه شی دی ځان سره نوٹ کړئ مونږ او ستاسو دا ژوند چې دی دا د تنقیداتو نه ډک دی مونږ د خپل سر نه اور نه مړ کوو او د دنیا اورونو پسې لګېدلي یو چې دا مړه کو ټیلیفون راځي دا ټیلیفون اول اخلمه دا مینه لرونکي دي السلام علیکم السلام علیکم مولوی صاحب مثل خان خبر کوم رسول خان مثل خان د کوم ځای نه د پېښور نه په جګی روډ نه په جګی روډ ماشاءالله جنتی شي دا مولوی صاحب دا کومه موضوع چې تاسو وایي که نه جی جی الله دې تاسو له عمر درکړي نو ته داسې کار دی کارخانو ته تللی وم کارخانو ته تللی وي او جی او الو جی زما تاسو ته غوږ دی نو هغه چې زه لاړم نو هغلته د الیکشن ورځ وم دا مولانا فضل الرحمن صاحب هم الیکشن ته ولاړو نو هلته یو هندو جی نو هغه هندو ویلې چې دوی مسلمانانو ته دا خبر کوم چې د الله نه ویرېږي د عالمانو پسې دا خبرې مه کوئ الله الله قیمتي خبره کړې ده یار تاسو چې په الله یقین وکړئ چې دا هغه هندو ما ته ویلې او دلته به اورم پرکاش نامه ده ښه هندو دی پرکاش او په الله یقین کوئ د خدای نه ویرېږئ دا ستاسو عالمان دي او دا ستاسو چې کوم دا ګورې ډېر درانه خلک دي دا ډېر درانه خلک دي نو زه دا وایم چې دا تاسو ډېر درانه خلک یو د عالمانو ډلې د خدای کامیاب کړو ستاسو عمر کې د خدای ډېر برکتونه واچوي الله هم کامیاب کړه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ماشاءالله زمونږه مثل خان رور سمندر کوزه کې بند کو او دوی چې دا کوم نوم واشتو پرکاش زموږ پروډوسر سی وی دلته په کراتو په مراتو پروګرام لراغلی دی السلام علیکم وعلیکم سلام مفتی صاحب ارګلې او سلامونه وعلیکم السلام بیجان څوک د کوم ځای نه دغه سواد خبر کوم برکت مې نوم دی سوات نه او جی دا سواد سید شریف نه سوات سیدو شریف اول به زمونږ سلام پیش کی دعاګانې به وکړي بالکل تاسو هم په خپل دعاګانو کې کړو او تاسو هم په خپل دعاګانو کې کړو ضرور او نوم دې سره برکت ماشاءالله ماشاءالله دا مسالې تاسو په کوم کې مې مکه عموما چې جمعه ته لږ کنه موږ د جمعې مونږ جی د جمعې مونږ کو اولادي څلور رکعات وکړو اګه په موږ ته پټې دوه رکعات وکړو او چې څنګه دا وتی څلور رکعات وخت زمونږ راځي کنه موږ د جمعه په وخت کې څه راځي کو هر هغه موږ ته بوموي تاسو چې موږ کو ځکه موږ پورا کول بیا دی دا څلور رکعات زمونږ پاتې شمن باندې کو او څنګه رکعات وکړو آیا دې څه مراد دی په دې باندې لګرانه وګورئ تاسو جی حاجی مهرباني السلام علیکم خوږو عزتمندو
ستاسو په خدمت کې زه د برکت سوال وړاندې کوم، خصوصا د جمعې مبارکې ورځې سنتونه. اولا څلور رکعاته سنت که دا د چا نه پاتې شي نو دا به 2 رکعاته فرض و پسې بیا کوي. نو 2 رکعاته فرض و پسې به دی بیا څه کوي؟ 4 رکعاته سنت په یو کوي، بیا به 4 رکعاته سنت بل کوي، بیا به 2 رکعاته سنت بل کوي. نو ټوټلی به دی 10 رکعاته سنت ادا کی او 2 رکعاته فرض د امام سره ادا کړ. او که 4 رکعاته سنت د اول کړي امام پسې 2 رکعاته فرض کی، بیا به 4 رکعاته سنت وکړي او بیا به 2 رکعاته سنت ادا کی. دا د جمعې مبارک کې چې کم رکعاتونه راغلي دي هغه رکعاتونه د مکمل ادا کړ. او که چېرې یو انسان په دې کې خپل خوښي خپل ځان ته ګوري، حدیث ته نه ګوري، نو دا دی قصدن عمدن مانځه کې خیانت کوي. او د مانځه حوالې سره مونږ ته الله پاک فرمایي حافظو علی الصلوات، محافظت کوي تاسو د منځونو. مطلق راغلی دی چې تاسو د منځونو محافظت کوي، که هغه فرض دي که سنت دي، مونږ او تاسو له دا پکار شي دا کو. البته یو سړی دی په منډه دی، خدا نه خواسته ایمرجنسي شوه، ګاډی ته روان دی، ګاډی نه ساریږي، یا خدای مکا چا ورته آواز وکړو چې داسې واقعه وشوه او دی فرض ادا کی او په منډه لاړ شي یا فرض هم پرېږدي، د هغې ګنجایش شته. د هغې دپاره بیا متبادل لاره د قضا به راګرځئ، یا که وخت پاتې وي د ماسپښینې مونځ به ادا کوي. نو خوږو عزتمندو مونځ کې کمزوري نه ده پکار، پورا مونځ پکار دی. که فرضو کې کمې بیشې راشي الله به په سنتو پوره کی، که په سنتو پوره نشي بیا به الله په نفلو باندې هغه پوره کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، ادم خوشاله او پاد لره. الله پاکم په عمر کې ډېر برکتونه واچو. به صاحب تاسو ورته سخت کار وکړئ، ماشاءالله موږ ته ډېر تعلیم میلاو شو. د دې متعلق صاحب زه محمد یوسف خبرې کوم د برتاکان نه. محمد یوسف بای نو جی رحمان وادي بارک وي چې په محفل د عالمانو سره زر شي، په محفل د عالمانو بسره زر شي. سبحان الله. ارشاد په محفل د عالمانو بسره زر شي، که څوک کاڼي وي یا لوټه د صحرا وي. سبحان الله سبحان الله. نو صاحب بس دا خو ګوره مطلب چې داسې خیستو بزرګانو خلکو د عالمانو په هغه وخت کې چې دی نو 300 یا 350 کاله مخکې دا خبره کړې ده. نو بس چې کوم ډېر هم صفت وکړو تاسو الله پاک چې په قرآن پاک کې د عالمانو باره کې صفت کم کړی دی، نو کوم ډېر مو کړو هغه ډېر کم دی. الله الله الله. نو جی بس موږ د دعاګانو کې یاسې مننه محمد یوسف صاحب، مننه. السلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خبره روانه ده د ښه صحبت او د بد صحبت. د ښه او د بد صحبت انساني ژوند باندې اثرات. د ښه دوست نبی علیہ السلام 3 علامات بیان کړي دي، ځان سره نوٹ کوي، ښه د زړه په تختۍ باندې ولیکئ. من ذکرکم الله رؤیته، چې د هغه په لیدو تا ته الله یاد شي، چې هغه ته تو وګورې او تا ته الله را یاد شي. من ذکرکم الله رؤیته. که انسان په خپله نیک نی او ښه نی، نیکانو سره خو کېناستی شي که نه، پاکانو سره خو کېناستی شي که نه. کم مجلس کې غیبت نه کېږي هلته دې ځي، کم مجلس کې چغلي نه کېږي هلته دې کېني، کم مجلس کې قرآن بیانیږي احادیث بیانیږي هغه مجلس کې دې کېني. لکه تاسو ته دا مجلس پاک روان دی د قرآن او د حدیث، او یو ښکلې موضوع پکې بنداناچی شروع کړې ده، سوچ کوئ که نه. دویم نمبر علامت د ښه دوست وزادکم فی عملکم منطقه، زیادت کوي په عمل دستا کې خبرې داغه، چې داغه خبرې تو اوري نو ستا نیکو اعمالو کې زیادت راځي. وذکرکم الله الاخرة عمله، او چې هغه ته تو ګورې هغه کوم عمل کوي چې تا ته آخرت مخې مخې ته کېږي. دا 3 علامات محبوب کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم بیان کړي دي. د ښه دوست 3 نښې دي.
السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې ښه جوړ یې؟ الحمدلله. خو غرور سوکو د کم زینا زه د بوړنه خبره کوم. نظیر خان بوډا نذیر خان وسره یا خانه چې بوډا کون چې شپتونه سړی په وړي بیا بوډا کونه کرسي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تو سه دا ډېر په شوق مونږ می ورو کنه. جی جی پروګرام او بس الله رحم نصیب کا الله په عمر کې برکت وچوا. آمین. دا د مشمون خبره کوي چې مشمون دا کنزل کوي و دا کوي دا کوره چې ارومه خو په وخرو کنه چې حرامي په اخرو حرامه په وخرو حرامه داندې لکه دی اړي کوي په دې کې آرام ته وو کې بس صحیح دی پینه کوي دم آرامه لري ارشپر چواله دا ټول ماته ګډه چکنده دا په کې راځي کنه. جی جی. بل دا خبره علمانو خبرم خو علمان خو ډېر خپل خل دي ځکه چې علمان نو نو خدای خبر څه شي وای کنه. جی جی. یو په کور دی علمانو لانچ حق خبره وکي ولکه چې کې پارک وی چې ولوي چې ته غلط یې او غلطو خلکو لا چکنده وی چې ظلم او زیاتای ما کو کنه دا خو ویلای شي کنه کندور جی 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 بهشک بهشک. نو دا مو اپیل علمانو لا علمان خپل خل لکه مخ ورور خبره وکړه چې دا څنګه سیټ خبره یو غان دوکانه. جی. مو ټول ګوره په مو قادر دی خو لکه اوس دا خو کور دی لکه اوس یو سړی ځلن کوي والین وتا کسي چې ته ځولین یا ظلم نه را ظلم وي غلط را غلط وي نور واسه یو شان راسي ځکه چې دا خو مقصد دی چې اون به خدای مونږ دی چې سړی په زور چې بیا په زور نه راغله نیت هغه خو به کوي او خیری وسره نیت بدی خو به وسره کوي کنه چې نور واسه نه راسي. جی 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 جی. بس الله دې چې کنده بوت کا ټیمن ډېر نه خرو په نور اور جون کې به ټیمم لګ رہی کنه. خوشاله شي. دا اروم نه با چې زون وسوتو وداغه بل چې کنده بس اروم کې ټول رو چار شهر شي. جی جی بهشک بهشک. بس دا و سلام ټول له چې څومره اور جون کې والله په عمر کې برکات او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاباس ماشاءالله ماشاءالله. نذیر خان رور باړې نه ډېر خپل خبرو کی ما تاسو په خدمت کې دا خدوست درې نخې بیان کې د حدیث په تناظر کې او پرانا کې بس په اخر کې ز تاسو ته یو خبر عرض کومه او خبره معقوله چې خلک تنقید ډیر کوي نو د تنقید د پاره ځان سره یو ضابطه نوٹ کوي چې هر کله تاسو تنقید کوئ نو دا به تاسو ډیر په نرم لهجې سره کوئ او ډیر په مینا او ډیر په محبت سره به کوئ ځکه چې نرمه لهجه دا ضمیر ویښوي او سخت لهجه دا د انسان انانیت ویښوي دا واورئ ښه اگر تنقید کرنی ہے تو نرم لہجے میں کرے کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ سڑے استعمال کی نو انا کو جگا دیتا ہے نو خگو عزت مندو دا خو خلقو صحبت اختیار کئی خو خلقو سرکی نہیں جون ډیر تیر شو خوږی خوږی خبرې کوي ترخه خبره او ترخه لهجه مخبلوي د دانا کولې وی تبر نه خپل گزاریر شي خو ونه تاغه گزار یادی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا اولیاء را هست قدرت از الہ تیر جست باز گرداند زرا فیض حق اندر کمال اولیاء نور حق اندر جمال اولیاء خوگو عزت مندو ٹیم پورا شوی دے او زما درون خوگ پروڈیوسر صاحب ماشاءاللہ ډیر حساس انسان دے کوشش دی چې هر یو کار او هر یو معامله په خپل ځای کې کیک دی نو الله پاک دی مونږ او تاسو ټول خوشاله کی سبب ان شاء الله بیا یو بل سره مخامخ کیګو الله تعالی مو روغ جوړ صحیح سلامت او تندرست ساته فی امان الله.